حجره د پښتنو د ثقافت یو اهمه حصہ ده، لیکن د نن سباني د موبایل د دور دغه ثقافت ته ډیر زیان رسولی دی او په کلو کې د حجرو ناستې پاستې ډیرې کمی شوي دي. دغه ثقافت را ژوندي کول لپاره د KKK تنظیم ملګرو په کوکارۍ دره کې حجره په حجره پروګرام په نوم باندې هلې ځلې شروع کړي دي او د ماسخوتن د مانځه نه پس په علاقه کې نمبر په نمبر د خلکو دیرو او جرو ته ورځي او د علاقې د پرمختګ لپاره پکې ورسره خبرې ترې کوي. نن د KKK تنظیم ملګري د کوکارۍ په بر پلو کې د بغزمین خان دی په ځای کې راغون شوي دي. بس موږ خو لکه ډېر خوشحاله یو چې دا یو دستور زموږ پخوانی د حجرې دی او داسې حجره د همیشتن خدای پاک کامیاب ساتي او پخوانۍ چې کومې حجرې زموږ مشرانو ناسته پاسته کړې وه هغه خو په دې وخت کې نشته، خو به هر حال موږ کوشش کوو چې دا کامیابه او دغه وساتلی شي. شرکت نه دی کړی د مخکې نه، دا زما د ورته بنیادي طور خپله کمزوري وایم. بهرحال کوم نن چې ما شرکت وکړو ما دا کوم حالات ولیدلو نو دا ډېر زیات زبردست اکټیویټیز دي. په دې کې سړي ته بني ادم ته پکې ذهني سکون میلاویږي او د خلکو د خدمت جذبه هغه د یو انسان په زړه کې پیدا کیږي. د موساخیلو د پلو اوسیدونکی زیشان خان وایي حجره په حجره پروګرام سره د KKK په قافله کې ورځ تر ورځه زیاتوالی هم راځي او بل خوا د دوی په مشورو باندې د علاقې د صفایۍ یو ښه انتظام روان شوی دی. لاول شروع دي چې حجرې په حجره وکړو نو زموږ محلې چې کوم موساخیلو محله و هغې ته راغلي وو نو موږ خدای شته خبر هم دونه نه نو عرفان اکبر چې کوم زموږ د محلې کوم د KKK تنظیم کې یو ممبر دی د هغې په وجه باندې موږ دوی رالل موږ ته هغه هر څه معلوم شول نو اوس چې کوم دی زموږ محله کې چې کوم کارونه روان دي د عرفان په سرپرستۍ کې خاص کر د صفایۍ په حوالې سره چې کوم دي نو موږ کور په کور لکه خپل پیسې راغونډو موږ ورکوو بل ګاونډي 200-300 روپۍ موږ ورکوو کس راځي زموږ هغه صفایي کې هم د دې KKK تنظیم په سرپرستۍ کې زما د خلکو ته دا دغه دی چې لکه څنګه چې موږ د خپل محله کې کس نیولی صفایي شروع کړې ده داسې تاسو هم خپل محله کې چې کوم ممبران دي هغوی سره د تعاون شروع کړي کور په کور د پیسې راولي او صفایي د شروع شي دا به ډېره ښه. زه لیب ټیکنیشن یم او سوات میډیکل کالج کې په جاب یم دلته کې پارټ ټایم جاب هم کوم خو د KKK تنظیم لپاره موږ نور کلینیکل لیبارټري دلته کې وقف کړې ده بڼ محله کې او د هغو دپاره په 50% څنګه چې محمد عالم صاحب وویل نو د عوامو دپاره 50% ډسکاونټ دی. کم چې دلته روټین ټیسټونه کېږي هغه انشاءالله موږ په 50% کوو او کم چې تلیسیمیا پیشنټ د هغو دپاره فری دی. د خپل کلیوال کاروان تنظیم د حجرې پروګرام که یو طرف ته نفرتونه ختموي او مینې سیوا کوي نو بل طرف ته د علاقې د پرمختګ سره سره د پښتو ثقافت هم را ژوندی کړی دی. صمد انجم پاسون نیوز کوکارۍ سوات.